دا وی تا به ورته اجازه نه ورکولې ګورو به اوس څوک پاتې کېږي او څوک ځي لا یستأذنک الذین تا نه اجازه نه غواړي هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی په الله باندې او د قیامت په ورځ باندې هغه اجازه نه په د پاتې کېدلو اجازه نه غواړي د دې خبرې اجازه نه چې دوی جهاد ته لاړ شي جهاد وکړي په خپل مال او په خپلو ځانونو باندې د دې تا نه اجازه د پاتې کېدو نه غواړي والله علیم بالمتقین الله عالم دی په حال د متقیانو باندې انما یستأذنک د تا نه اجازه د پاتې کېدلو غواړي الذین هغه خلک یې غواړي لا یؤمنون بالله چې هغوی عقیده نه لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر او د قیامت په ورځ باندې وارتابت قلوبهم د هغوی زړونه په شک کې پراته دي فهم دغه منافقان فی ریبهم د خپل شک په وجه باندې یترددون متحیر او حیران دي ولو ارادوا الخروج دا بل زجر دی کچرته دی منافقانو د مدینې اراده لرلې وې د وتلو د تبوک غزا لره نو لاعدو نو دوی به تیارې کړې وې له د دغې غزا دپاره عدتن د سامان او د تبوک جنگ اچانک نه دی چې به اله سار د طرفه داسې چل وشو او راځئ غرمې له ځان رسو نبی کریم علیه السلام صحابه کرامو ته وویل چې د مجاهدینو رجسټر کې نامې ولیکئ اندراج د مجاهدینو کېده نو دا د ښې د سړي سینې کارو او دغه وخت کې چې اندراج کېږي او دې ځان له تیارې هم نه کوي نو د مخکې نه ځان جوړ کړی دی چې موږ به پاتې کېږو ولكن كره الله لیکن الله بد وګڼله انبعاثهم د دوی را پورته کېدله فثبتهم نو الله منع کړل وقیل ورته ویل شو اقعدوا کینئ تاسو مع القاعدین د ناستو خلکو سره قاعدین درې قسمه خلک دي بوډاګان ښځې او ماشومان ولو خرجوا دا تسلی د مؤمنانو ته ای مؤمنانو که دا منافقان د تاسو سره وتلي وي ما زادوکم دوی به سیواوالی نه وی کړی ستاسو سره په وتلو کې الا خبالا مگر نقصانات بیرته راغورځولی او نقصان بیرته سیوا کولی ولا اوزعو او دوی به منډه وهلې او زغلول به خلالکم ستاسو په منځ کې به چغلي خوري زغلولې او اچولې به یبغونکم او لټول به په تاسو کې الفتنه اختلافات دا که تاسو سره تللي وې دا لانجې به دوی ګټلې وفیکم او ګوره په تاسو کې داسې خلک وو سماعون لهم چې دوی ته غوږ کېښوستلو ام منافقان څه منافقان تبوک له تلي دي او څه تلي نه دي چې دا تلي نه دي وی ښه وشو چې لا نړل که تلي وی دغه لانجې هلته جوړولې والله علیم الله عالم دی بالظالمین په حال د ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه من قبل دوی خو لټولي دي فتنې اختلافات د مسلمانانو په منځ کې من قبلو د تبوک نه وړاندې د احد په جنګ کې دا کار کړی احد په جنګ کې د لارې د من نه راستانه شو او وی ویلې زمنګ مشوره چې څوک نه مني موږ هغې سره نه ځو 300 کسان د لارې نه راستانه شو احزابو جنګ کې کړی نو که تاسو سره تبوک کې تللی وی نو په تبوک کې هم درسره کوو داسې غلط سړی پسند سړی چې د ملګرتوب کې راغی بس بیا د خیر نشته ګوره خجی
وقلبوا اړول راړولي کړي دي لکم تا لکه ستاسو دپاره الامور د غلطو تدبیرونو جوړولو به دا کارونه کولی حتی جاء الحق چې حق راغی وظهر امر الله د الله حکم را کاره شو وهم کارهون چې هغه غلبه وه او دوی دا خبره بده ګڼله ومنهم ځینې په دې منافقانو کې داسې خلک هم وو من یقولو چې دی به نبي کریم علیه صلات وسلام ته وویلې اذن لی ای جي مونږ ته اجازه د پاتې کېدو راکا ولا تفتنی ور په فتنه کې منګه ما اچوه فتنه کې څه شی نو یو پکې عذر پیش کوي یره جي دې لاره باندې چې مونږ ځو دا د کافرانو ښځې دي پردې مردې نه کوي کولاو مخونه ګرځي سنګلې کاری اختي کاری خپې کاری مونږ ودونه نه دي کړي چېرته په فتنه وانه وو نه مونږ به پاتې شو په لانجو نورو وانه وو نو الله پاک جواب کوي الا خبردار شئ فی الفتنة سقطو په فتنه کې خو پریوتې د یقیني فتنې نه چې منافقت دی د دې نه ځان نه وباسي او د وهمي فتنې نه ځان ساتي لاره کې به داسې ښځې یا راځي او یا به نه راځي او تاسو 30,000 مجاهدین یې او دې دومره مجاهدینو کې به ته ورخطا کېږي نو د وهمي فتنو نه ځان ساتي او په یقیني فتنو کې لګیا دی وان جهنم او جهنم چې کم دی لمحیطة دا ګیره اچونکې په کافرانو باندې دی ان تصبکا اے دا الله رسول کتا ته ورسیږي حسنة خوشحالي تسؤهم دا منافقان در باندې خفه کیږي وان تصبکا او کتا ته ورسیږي مصیبت سغم مصیبت یقولو دا منافقان بیوی قد اخذنا امرنا منگ خو نیولی خپل تدبیر او خیرتوب ځکه خو لا نړو من قبل او د دې نه وړاندې ویتولو دوی وګرځېږي دا منافقان وهم فرحون او دوی خوشحالي قل ورته ووایه لن یصیبنا چرې مونږ ته نه رارسیږي الا مگر رارسیږي ما هغه كتب الله لنا چې الله تقدیر کې مونږ لیکلی و هغه به هسې مونږ ته رارسېده که مونږ په هر ځای باندې وې هو مولانا دغه الله زمونږ کارساز دی وعلى الله خاص په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون بروسه دې وکړي مؤمنان قل اوایا هل تربصوا بنا تاسو انتظار نه کوئ موږ ته الا احدى الحسنين مگر په دوه ښېګڼو کې دي یوې ښېګڼې اوله ښېګڼه هغه غنیمت دی دویمه ښېګڼه شهادت دی ونحن نتربصو منګ انتظار کوو بكم په تاسو باندې احد السوءتين یو د دوو بدیانو نه چې تاسو ته الله تعالی ورسوي بعذاب عذاب من عنده د خپل جانبنا او بأيدينا یا زمونږ په لاسونو باندې فتربصوا تاسو انتظار کوئ انا معکم مونږ یو د تاسو سره متربصون په انتظار کولو کیو ول ورته ووایه انفقوا تاسو خرچه وکئ طوعا په خوښۍ باندې کوئ او کرها ای منافقانو او که تاسو بغیر خوښۍ نه کوئ په جهاد کې لن یتقبل منکم الله یې درنه نه قبلی وره منافقان یې عقیدم خرابه ده او د صدقاتو قبلېدلو دپاره د عقیدې پاکوالی شرط دی ایمان شرط دی نو که هر څومره صدقې وباسئ صدقې م نه قبلیږي اول ایمان راوړئ خپله عقیده روغه کوئ انکم تاسو کنتم یی قوما فاسقین فاسقان قوم وما منعهم او چا منع کړي دي دا منافقان
او منع پې نشته چې قبول شي د دوی نفقې الا مگر دا منع ده انهم کفروا بالله چې دوی کفر په الله تعالی باندې کړی دی و برسوله د الله تعالی په رسول باندې کړی دی ولا یأتون الصلاة مون لن رازی الا وهم کسالا مگر چې رازی نو سس را روانی دا ناراستی باندې ذکر رازی چې د مون عقیده نه لري چې مون فرض دی لیکن یریږي چې مسلمانان را باندې پی نشي چې دا منافق دی نو بې زړه ناساز را روان دی ولا ينفقون دوی خرچه نه کوي الا هم کارهون دا خپله خرچه بده ګڼي فلا تعجبک ای د الله پیغمبره او د هر زمانې مخاطبه انسانه تعجب کې تا وانه چې د دوی ډیروالی د مالونو نه ډیروالی د اولاد انما يريد الله یقینا الله اراده لري ليعذبهم چې الله تعالی دوی ته عذاب ورکي بها په سبب د دې مال او د اموالو په ژوند د دنیا وتزحق انفسهم او د دوی نه روحونه وباسي او دوی کافران ويحلفون بالله دا منافقان قسمونه کوي په الله تعالی باندې انهم چې مونږ لمنکم ستاسو نه یو مسلمانان الله وی وما هم منکم ندی دا منافقان ستاسو نه ولكنهم لیکن دا منافقان قوم داسې قوم دی یفرقون چې دوی یریږي یریدون کې قوم دی